राजू मंगा glycosomes la. What is glycosome? An important organelle found only in plant cells and mostly in lipid rich cells is called as glycosomes. Glycosomes څه شی دی؟ دا موږ سره یو بله اهمه ارګنلې ده چې دا تا سره صرف په پلانټ سیل کې موندې کیږي، په انیمل سیل کې نه، او په پلانټ سیل کې هم تا سره په هغه سیلز کې موندې کیږي چې هلته تا سره لیپډ څه ډېرې لیپډ ریچ سیلز. Glycosomes یو امپورټنټ ارګنلې ده which is found only in plant cell, absent in animal cell, and in plant cell it is mostly found in cells where there are more lipids. Why? Because the glycosome is the organelle which is responsible for the oxidation of lipids, for the conversion of lipids to carbohydrates. I am going to explain. Take show. Glycosome for the first time Harry Beavers discover करियो. Harry Beavers په 1954 کې Harry Beavers for the first time isolated the glycosomes as a separate organelle of the cell. The ټولو نه اول Harry Beavers glycosome discover کړیو. ٹھیک شو. It is a single membrane bounded organelle. Single membrane bounded organelle. د دې نام غیر چاپیره دا سره single membrane دی, just like the lysosome. Just like the lysosome. Lysosome نام غیر چاپیره single membrane हो. د دې نام تا سره single membrane دی. It is single membrane bounded organelle. ٹھیک شو. Internally, just like lysosome, it also contains enzymes. It also contains enzymes. خو هغه enzymes دي چې هغه د lipids oxidation لپاره ضروری دي. lipids oxidation لپاره څه دي؟ ضروری دي. ټیک شو. پوهیږئ که نه؟ په لایسوسومز کې هم enzymes وو، خو هغه هایډرولیټیک enzymes وو. هغه چې به په څه شي باندې توی شو، هغه به هغه چیز ماتاو، پیسیز ته به کنورټ کاو، کمپوننټس ته به کنورټ کاو. جبکې د glycosomes چې کوم enzymes دي دا به څه چل کوي تا سره؟ دا به تا سره lipid oxidation کوي، او د lipid oxidation سره سره دا د conversion of lipids to carbohydrates کوي. د lipids conversion کوي دا څه شي ته؟ carbohydrates ته. ټیک شو. ولی کوي؟ ځکه کوي چې په بعضې کنډیشن کې پلانټ سیلز ته نیډ د لیپډ اکسیډیشن وي، لکه زه اوس تاسو ته وایم. ټیک شوه. نو هغې ته انرژي بیا صرف دغه کاربوهایډریټ نه چې کومه میلاویږي هغه پوره نه وي. ټیک شوه. نو د هغې دپاره دوی لیپډ اکسیډایز کوي کاربوهایډریټس، او بیا د کاربوهایډریټ نه مزید خپله انرژي اخلي. ټیک شوه. لکه زه به تاسو له د سیډ مثال درکړم. سیډ تخم تاسو ته پته ده چې seed cannot prepare its own food, but it uses the endosperm, the stored food in it, for its germination. And once it is germinated, the cotyledon converts itself into the leaves, and after that it starts photosynthesis. خو د germination پورې به seed څه چل کوي؟ دا به خپل internal stored food چې دی هغه به استعمالي، او هغې نه به انرژي اخلي. ټیک شو. نو کله ناکله په seed د carbohydrate انرژي چې ده it is not too enough for the seed to germinate. نو د دغه د پاره په سیډ کې چې کوم لیپډز دي، هغه لیپډز چې دي هغه اول کاربوهایډریټس ته کنورټ شي، او دغه کاربوهایډریټ چې دي دا بیا د انرژۍ دپاره دا سیډ چې دی دا څه کي؟ استعمال کي. نو دغه کار څوک کوي؟ دا تا سره ګلیکسوسومز کوي. د څه په مدد سره کوي؟ د انزایمز پرزنټ انسایډ بټوین اټ. په دې کې چې دنده کوم انزایمز دي، ښه په دې کې چې دنده کوم انزایمز دي د هغې په مدد سره دی دا کار کوي. نو اټ از ویری امپورټنټ فار د سیډلینګ پلانټس. دا هغه پلانټس کې د دې مین رول دی چې هغه اوس جرمینیشن کوي، اوس په یو نوي پلانټ ته څه کېږي؟ کنورټ کېږي. ټیک شو. د لیپډ اکسیډیشن او کنورژن ټو کاربوهایډریټس په سیډ کې او په پلانټس کې د ټولو نه ښه انزایمز چې دي هغه ګلیکسوسومز لري. کله ناکله دا فنکشن پرکسیسومز هم څه حده پورې کوي، ښه، خو مین ارګنلي ریسپانسیبل فار دیٹ ان پلانټس اینڈ اسپیشلی ان د سیډلینګ پلانټس از د glycosomes. That's why it is too important. پوه شئ په glycosomes باندې. ښه.